بعض کسان دي بعض ملکونو کې پراته دي کاروبارون د پاره تللی دي اول ته کاروباري بعضی مشکلات دي هغوی ته اماراتو ته تللی دي سعودیه ته تللی نور ملکونو ته تللی او کاروبار د پاره پلار لیږلي دي بچی لیږلي دي د هغوی په تمه دي چې پیسې به ګټي چا سره دوکه کړې ده کاروبار نه میلاویږي یا کاروبار میلاو شوی دی رزق کې خیر برکت نشته نو د دې دپاره ته یو څو وظیفې بیانو چې کوم انسان ته که دلته وي او که هر ځای کې وي او هغه ته کاروبار نه میلاویږي او څه جاب یې نشته دی کاروبار یې نشته دی ملازمت یې نشته تجارت یې نشته دا غواړي چې الله رب العزت مال تجارت راکړي نو قرآن پاک کې الله رب العزت یو آیات کریمه کې فرمای ولله اسماء الحسنى فادعوه بها زما خپل خپل نمونه ما تاسو له درلېږلي دي تاسو په دې باندې وظیفه او دعا ماته کوئ نو د ټول بهترینه وظیفه د قرآن آیات یا د الله نمونه نو دیو جنہ که چاہتا کاروبار ملازمت جابی نوی او دا غواړي چې ماته ملازمت ملوشي یا زما زوی ته ملوشي یا زما خاوند ته ملوشي او دا غننګي بچین وسی ته ملوشي نو د دې لپاره دا وظیفه د الله دوه نمونه دي اسانه وظیفه یا الله یا واجد دا د الله دوه نمونه دي دا ویل یا الله یا واجد د ماسختن منبات یول سو یول زل 1111 1111 یول سو یول زل بداوي یا الله یا واجد دا یو ځل شو یا الله یا واجد دا دویم ځل شو نو 1111 بار چې دا وای مخ کی رستو سٹارټ او اینڈ کې اول اخر کې یول زل درود شریف ویل دي نو ان شاء الله یول سورزو کې یا یویش یا یو سلوي فرزو کې دنه به ان شاء الله غته کاروبار ملایوي دا اسانه وظیفه ده